بسم الله الرحمن الرحيم. باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وحديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. دو حدیث تھی پدے باب کے اور باب کے منقتدا خیچ شیطان بنیادی کا موسوسہ چی کل کل خدا غی تعلق اعمال سرئی کل عام گناہن سرئی، لیکن بنیادی وسوسہ داغے تعلق ایمان سرئی. کوشش اغدا کی چې د مسلمانانو ایمان پس طریقہ باندې لري دي. وسوسه په ایمان کې وما يقوله من وجدها، او چا چې وسوسه د ایمان سره متعلق معلومه کړه، محسوس کړه چې ما ته شیطان وسوسه واچوله، نو دی به څه وایي هغه وخت. لومبي حدیث کې خدا غا ذکر کوي، دویم تعلق هم دے سره دے لیکن مضمون یو دے. ایک داوی چې عام خلق پدے وسوسه کې مبتلا کی، نور څه فرق نشته وګي. اول خدا را چې شیطان پیژنګلی پکار دا خیر او شر دا دو قوتونه دي، دا دنیا کې چلیږي او د ډېر کافی وخت نه چلیږي. د خیر مبدا اللہ دے رحمان دے، اور دا شر مبدا شیطان دے. اللہ رب العزت چھ سیدنا آدم علیہ السلام پیدا کر زمکے دا پارا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمکے دا پارا یو خلیفہ جوڑوم یو حاکم. ملائک نیک خلقوں ناغی یو تپوس کرو چھ فیدہ بسئی بدگی پیدائش کسا فیدہ دا. اللہ دا غی جواب کرے ملائک راضی شوی دی دا اللہ پا خلق باندے چا اللہ منگم پیدا کریو دا غا مرضی دا چسا پیدا کری نو پیدا کولیش. چکل اللہ آدم و دا غا بی بی حوا پیدا کرل، نو ملائک و تیویل آدم تا سجدہ ہو گئے. دا ازمائش شروع شدو ملائکو اور دا شیطان. قرآن فرمائی چھ ملائکو ٹول سجدہ اکلا الا ابلیس، ابلیسو نکلا. داغی وجہ سوا قرآن مجید داغی وجہ خود لی دی ابا واستکبر. دا اللہ دا حکم منلو نے انکارو کو زان الویو گنو، او وجہ داغی رستو خود دا چھ خلقتنی من نار و خلقته من طین. تازه دا اور نه پیدا کړی مو دی د خټې نه پیدا کړی دی، نو زه د هغه دا ستا دا حکم نه منم چې زه د هغه ته سر ښکته کړم. شیطان هغه قوت دی، هغه ذات دی چې هغه د الله په مخ کې د هغه حکم عدولي کړی دی او د هغې وجه یې ښودلی ده. دا نه وي چې تا زه پیدا کړی یم نو ستا هر حکم به منم. تازه د اور نه پیدا کړی او اور انا خیر منه، زه د نه په دې وجه غوره یم چې اور د خاورې نه غوره. دا هغه لوی کافر دی چې هغه د الله د حکم په مقابله کې خپل عقل پیش کړی دی. تاسې نن هم ډېر شی دی ځان ته هوښیار وایي، په دې بنیاد باندې چې ټیک د الله دا ویلي دي خو عقل دا وایي. دا قرآن چې تا ته د ابلیس کومه قصه یې کړې ده په دې وجه یې کړې ده. دا عقل تعالی چا درکړی، تا په خپله پیدا کړی.
کم عقلتوب د لوی انسان الله پیدا کړی دی ورکړه د الله دی چاله چې نه ورکوي نو نه ورکوي او چاله چې ورکوي نو الله یې ورکوي نو څنګه انسان دا سوچ کولی شي چې دا خو ما ګټلی دی نو زه ولې د الله په لار کې ورکم یا د قرآن او د حدیث دا حکم دی نو زه ولې ومنم زما عقل داسې وایي او د ډېرو پاګلانو خیال پکې دا چې دا ملا صاحب وایي عالم یې بدنام کړی دا ملیان جي داسې مونږ ته وایي نو د ملیانو کوم خرخټه ګن خبره هغې خو تا ته صرف د الله کلام در رسوي د الله حکم در رسوي داسې عجیب و غریب خلق دی چې علما د دې خیرخوا دي خیر ولټوي د دې لپاره چې دین او دنیا یې محفوظ وي نو دې ځان له هغه دشمنانو ګرځول ټول کوشش یې په ملیانو دی ملا داسې کوي ملا داسې کوي هغې وخت نه شیطان یو دشمني شروع کړه او هغه دشمنی کې الله هغه له مهلت ورکړه قرآن مجید د هغې دشمنی تفصیل کړی دی زه به دې ته ستا په نیغه لار کې کښېنم زه به دې د منډه کونډه وباسم زه به د نسل سره دا چل کوم ولې کول دا ځکه چې الله دې د جنت نه راوباسه او بل لا چې ملائکو سره ناس پاس تو نو علم پکې و پوهه پکې وه دا نه وایو چې د ملائکو استاد و دا دروغ مه وایه کوم شی چې نه معلوم قرآن او حدیث کې نه هغې ته دروغ وایي دا ګپې مه لګوئ چې دا ملائکو استاد و دا نه قرآن کې شته نه حدیث کې شته کیسې مه کوه کومه چې قرآن ویلې دا کافي ده که دی بس هغې سره ناس پاس دی ملائک نیکان خلق دی دا سوال دې سړی نه کوي وایي سړی به څه تپوس وکړي دی چې جي کافر د جنت کې څه کول جنت به ستا د پلار دی که د الله دی جنت د الله دی د هغه خوښه چې څه کوي کوي به پکې عجیبه عجیبه خلق دی لوی لوی عالمان دي ځان یې وشرموي اعتراض به وکړي په دې باندې ولې اعتراض کوي جنت سستا او زما کور خو نه دی هغه د الله رب العزت مخلوق دی هغه پیدا کړی دی که شیطان پکې ور داخلي نو هم د چا د اعتراض گنجائش نشته ولې ملک د هغه دی زمونږ ورکوټې غوندې کور وي هغه موږ نه پیدا کړی الله را کړي چا در پلار مور نه پاتې شي څوک یې په خپله والي یو سړی چې یو ځای کې باتروم جوړوي نو بل چا دا حق حاصل دی چې تپوس وکړي دلته کې باتروم سره جوړه هغه ځای جوړ کړه زمونږ ملکیت شته نه لیکن د هغې باوجود موږ خپل ملک یې په خپل اختیار کار کوو حالانکه دا ټول ملک د الله دی د الله په ذات یا د هغه په افعالو اعتراض چې کوي مسلمان نه وي دا بېکاره سړی دی عقل نه څه شی جوړ کړی دی عقل دا ډېر ښه څیز دی سړی به دا استعمالي لیکن د شریعت د قرآن او سنت په رڼا کې به استعمالي دا د څوک نه وي چې عقل مې استعمالو عقل استعمال کا لیکن په دې د الله او رسول باندې اعتراض مه کوه نو بار کې هغه ځای نه د شیطان دشمني شروع شوه هغه چې کوم بنیادي قسم خوړلی دی هغه دغه دی چې ستا په ذات مې قسمي تا زه ګمراه کړم جنت نه دی وباسلم لاقعدن لهم صراطک المستقیم زه به ستا په نیغه لار کې دي ته کښېنم او هغه نیغه لارې بنیاد سره د الله ذات باندې ایمان ساتل توحید و دې حدیث کې د هغې ذکر کوي عام ګناهونه هم ښه شی نه دی ښځې لا طلاق ورکول جایز دي لیکن په دې نفرت پیدا کېږي دوه خاندانونو تباه کېږي په دې وجه شیطان په طلاق ورکول ډېر خوشحاله شي ځکه هغه غواړي د انسانانو بالخصوص د مسلمانانو منځ کې افساد ناچاقي غواړي نالګي غواړي خو دا ټول کارونه د شیطان د رضا دي لیکن کم کار باندې چې هغه ډېر خوشحالېږي هغه دا دی چې یو سړی واپس مرتد کړي کافري کړي په دې دوه حدیثونو کې د هغې تذکره ده
د دې نه زمونږ خلک بې خبره دی د شرک نه چې خبره کوي نو خلک به څه وایي بیا باباګانو پورې ونښته شکر وباسه چې تا ته څوک وایي چې بابا خالق سره مه شریکوه شکر وباسه چې یو سړی تا ته وایي چې خپل قوت او خپل اختیار او خپل حکومت او خپل دکان خالق سره په خدایتوب کې مه شریکوه څه بده خبره خو نه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خلک مشرکانو 315 خدایا د غي جوړ کړو خانه کعبه کې خو دا څوک دا 315 دا د پیغمبرانو تصویرونه ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ایوب علیه السلام لات منات عزا هبل شهید دی په خوا به خلکو د انبیاو د خدایتوب په خدایتوب کې شریک کړو د الله په خدایتوب کې اوسې باباګان شریک کړي دغه د ګناه سره یو سړی تا ته د شرک ځای ښیي ځان دلته کې وساته نو شکر وباسه چې تا ته ځای وښو قبر له لړ شه بېشک پلار قبر له لړ شه د مور له لړ شه د ولی الله له لړ شه هلته به څه کوې د هغه د بخښنې دعا به کوې اول ته کې به دا عبرت حاصلې چې دا زما مشر و کشر و بني ادم و ښځه زوی و پلارو نن زما دعا ته محتاج دی مړي ژوندو ته محتاج دی خلک چې لړ شي نه هلته هغه نه غواړي سجدې لګي دا دروغ وایي خلک چې سجدې نه لګي ولې نه لګي طوافونه کوي د هغه د قبر نه نو که یو سړی زمونږ د ایمان خیال وساتي پکار دی چې مونږ هغه سره دوستي وکړو دا شیطان کار همیش د پاره شرک کولی به انسان کله کله هغه انسان د الله د ذات نه منکر کوي و د حدیث کې هغه ذکر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یات الشیطان احدکم پتا سو کې شیطان بعضی کسانو ته راشي دغه محسوسه نه لکه قرآن فرمائی انه یراکم هو وقبیله من حیث لا ترونهم شیطان تاسو دا غځای نه ویني چې تاسو نه وینئ دا قام قبیله مونږ ته نه ښکاري او هغه ټول په مونږ باندې حمله کوي نو فیقولو دی بني آدم ته وکې ووایي وسوسه ورته واچوي من خلق کذا من خلق کذا فلانه شی چا پیدا کړی دی فلانه شی چا جوړ کړی دی ته جواب کوي الله الله حتی یقول تر دې چې ووایي من خلق ربک ستا رب چا پیدا کړی دا ګوره دا الله په باره کې یو غلط سوچ یې ورکړه الله خالق کل شیء قرآن چې سړی وایي که نه نو بیا پوهېږي خالق کل شیء الله د هر چیز پیدا کوونکی الله داسې څوک نشته چې الله پیدا کړي بلکې الله به مخلوق پیدا کړي سړی چې بچ کېږي د شیطان د حملې نه په څه بچ کېږي په قرآن بچ کېږي چا چې قرآن نه ویل نه بیچاره دغه کې وربخشي دا کوم خلک چې ته ویني چې دا ډېر لوی عالم فاضل سړی دی او بېدینه شوی دی د کې هېڅ علم او فضل نه و دا د عقل تابعدار و د عقل اتباع کوونکي همیشه په دې مصیبتونو کې انخلي انسان هر وخت د شیطان وسوسه کې انختی شي دا هغه یو مسلسل جد و جهد ده قرآن مونږ ته ویلو فرمایلی دي چې سیدنا آدم او حوا ته ویلو چې دا سړی چې کوم دی که شیطان عدو لکم ستاسو دشمن دی ستاسو د اولاد دشمن دی کم چې زمونږ اصل دشمن دی هغه مونږ هېر کړی دی اصل دشمن زمونږ رور تره ماما مسلمان نه دی اصل دشمن زمونږ د ټولو هغه شیطان دی دا مونږ ته چې رشتې خرابې کړي دا شیطان خرابې کړي دا د اولاد او د پلار میانځ کې نالګي چا پیدا کړی ده دا شیطان پیدا کړی هغه غفلت پیدا کړي سوچ یې بدل کړي خلکو ده دا غټ دشمن دی لیکن دا څوک نه پېژني ټوله دنیا کې د فساد خور کړی دی
او چې کله یو سړی دې ځای ته ورسېدو چې ستا رب چا پیدا کړی دی فاذا بلغه کله چې دې ځای ته ورسېږي نو فلیستعذ بالله دې اعوذ بالله ووایي او نور احادیثو کې شته دی ګس طرف ته تو چوف کی ورسره دی صلی علیه لړی شي ولینتهی او دې سوچ نه دې منی شي دا سوچ پرېږده دا وسوسه د زړه نه وباس لیکن ورپسې حدیث کې دا وایي چې د شیطان مشن ډېر مخکې رواني لن یبرح الناس یتساءلون اول خو شیطان یو فرد ته وسوسه اچوله خو داسې زمانه به هم راشي چې هر یو سړی ابه دا خبرې شروع کړي دا کم ملکونه چې د غیر مسلمو دي د هندوانو ملکونه دي د چینیانو ملکونه دي رشیا ده یورپ امریکا هلته دا خلک ډېر دی دا الله په باره کې تپوسونه کوي الله چا پیدا کړي دی خو الله نه وایي ګاډ وایي او الله داسې خلقو ته وقتاً فوقتاً تنبیحات کوي چینیانو کې چې کوم مصیبت راغله خبر به تاسو الله او د هغه رسول مونږ ته د خوراک دپاره څه حلال او حرام څیزونه ښودلي دي ډېر مسلمانان هم دی پورې خاندي چې دا یې ولې بند کړی دی په موږ د الله د خپل قدرت نمونې دې دپاره ښیي دنیا کې چې لعلهم ینتهون د دې دپاره چې دا خلک د دې خپل کار نه منې شي چمکادړ د شپې چې الوزي رالوزي یو حرام څیز دی ناروا هغه هغې پخوي د هغې نه سوپ جوړوي او هغه سوپ څکي د هغې نتیجه دا شوه چې هلته کې یو وایرس پیدا شوی دی بې شمېره خلک یې مړه کړل چینجي کې انسان کې دننه او لومبنۍ حمله په پیپړه باندې پیپړه گرفت کوالي بس کار والا ختم کی قرآن مجید موږ له ترغیب چې راکوي نو په دې وجه راکوي دا خلک د الله د وجود منکر دی احکام الهیه نه مني خپل ماشومان بچي چې مړه شي نه هم خوري منګکان ژوندي ژوندي خوري نو داسې قوم چې هغې د سر نه الله نه مني دا الله زموږ دپاره د عبرت یو نمونه جوړه کړې ده شکر ادا کوي په خپل اسلام الحمدلله وایه ورنه زمونږ د خلقو غربت د هغې نه سوا دی هغه دومره بېدینه یي چې میاشت یو نیمه میاشت مخکې هلته کې یو سړي د هغې په مقامي ژبه کې د قرآن مجید ترجمه کړې وه نه یې مړ کړ ولې په دې وجه باندې چې قرآن مجید انسان بیداروي دته عقیده ښیي دته توحید ښیي دته عمل ښیي قرآن چې یو ځای کې نه وي نو هلته خلک کمزوري هلته کې مستقل صوبه ده سنکیانک دا د مسلمانانو صوبه ده زنانو به پردې کولې نه پرده باندې دي اعتراض شروع کړو چې ښځې څه له پرده کوي مخ څه له پټوي وجود څه له پټوي په دې پټوي چې د قرآن حکم دی چې قل للمؤمنات پیغمبره مؤمنانو ته ووایه ښځو ته یدنین علیهن من جلابیبهن چې دې کله بهر وځي نو جلباب دی اچوي غټ صادر دی اچوي پړنو دی اچوي مسلمان د خپل رب فرمان بردار دی هغه خلک په دې عقلي اعتراض کوي تر شیطان اولاد دی دې ملک هم ډېر خلک دی به اعتراض یار دی که څه چل دی هېڅ چل نه دی بس زه چاته عقلي جواب نه کوم هېڅ چل نه دی زموږ د رب حکم دی مسلمان عقلي جوابونه نه کوي د مسلمان کار دی چې زما د رب دا حکم دی بس زه مسلمان یم او زه دا تسلیموم زه بل ته هم وایم چې دا کار وکړه داسې د هغې اوس هغه ساه غوندي چې هغه انسانان نه شي اغوستی سر نه تر خپو پورې سړي او ښځې ټول پټ شي دا د اسلام د حقانیت دلیل دی زموږ خلک په دې نه پوهېږي بس آواز یې وګوري داسې چلو شو دا په دې چلو شو چې هغې د فطرت اصول مات کړل اسلام دا د فطرت دین دی د انسان طبیعت ته نږدې دین هغه اسلام دی دا خو د خلکو خپل فطرت مسخ کړی ځکه اسلام نه انکار کوي مسلمانانو کې هم ډېر بدتمیزه داسې دي چې هغې ته دا حکم ګپ ښکاري دا فتنه به عام کېږي لن یبرح الناس یتساءلون حتی یقولوا
خلق بنه خوځي دې کار کې وان خطي دی یو بل نه به تپوسونه کوي هذا الله خالق كل شيء دا الله د هر څیز خو پیدا کوونکی دی فمن خلق الله یاره الله بچا پیدا کړی دا فتنې سمخ کې هم تیرې شوي دی وروسته هم راځي ته به دې جواب کې عقلي جواب نه کوې ته به دا وایې الله د هر یو څیز پیدا کوونکی الله چې څه وایي هغه اصدق الصادقین دی د ټول نه رښتینی ومن اصدق من الله قیلا دا الله امره رښتینی دنیا کې نشته دی هېڅوک نشته دی چې هغه د الله نه زیات رښتیا وایي الله وایي خالق کل شی الله دی یو سړی چې تسلیموي دا یې تسلیم کېږي عقلي جوابونه مه کوئ قرآن تاسو وګورئ ولولئ مشرکینو چې کوم سوال کړی دی قرآن د هغې عقلي جواب کړی که د الله فرمانې ویلی دی دا یو کار ځان له خلکو کتلی ځان ته سکالرز وي موږ سکالران یو جي ذهني طور خلک مطمئن کوو مه مطمئن کوه دا خلک پرې جهنم ته ځي الله او د هغه رسول چېرته عقلي دلیل نه دی پیش کړی په دې مسایلو کې د هغې د سوال جواب کې همیش دپاره د الله فرمان بیان کړی د الله فرمان بیان کړی کافي دی ټیکه مه اخلې د خلکو دیندارۍ چې ټول خلک دې دیندار شي خپله ذمهداري ادا کړه که څوک دین ته راضي را به شي که نه راضي خپل کار دی کوي اقول قولي هذا استغفر الله لكم